زمانونو دا موجوده حالاتو کې ما تیره جمعه هم درته ویلې وه بله جمعه چې دا یو ازمایش هم دی او د الله د طرف نه د ظالم دپاره یو عذاب هم دی. په داسې موقعو باندې پکار دی چې موږ الله یاد کړو. ما تاسو ته ویلو چې استغفار دا وایې او توبه وباسئ رب العالمین ته. کله چې د الله د طرف نه یو ازمایش راشي یا یو امتحان راشي هغې کې الله ته رجوع پکار ده. عذاب راشي بیا توبه استل پکار دی، استغفار ویل پکار دی. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وی چې کله خدای پاک په انسان داسې یو څیز راولي چې ظاهر کې هغه چاته نی معلوم، لکه دا موجوده چې دی مکر ورته وایي په عربۍ کې، او قید ورته وایي. په یو پټه طریقه څوک نیول، دا هم یو خفیه طریقې باندې الله یو مصیبت راوست، یو عذاب راوست، یو وبا او یو طاعون الله راوست. نو دې نه ځان به ته بچ ګڼئ، کوئ چې مړی سم نشته. دا هم ښه خبره نه ده. مړه موږ خپل طاقت شته، موږ سره ډاکټر شته، موږ سره دارو شته، موږ ته یې سم څوک نشي ویلی. لکه هغه ښځو چې مار چیستی عورت مارچ زما وجود او زما مرضي، دا په ټوله دنیا کې ده وتل. زما ګمان دا ده چې الله په دې خفه شو. زما وجود دی، زما مرضي ده، زما په وجود کې د چا هېڅ طاقت نشته. الله وایي داسې به نه وی، ګورې ځمکه به ده، په ځمکه به دې وردننه ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. نه به در باندې عذاب راولم چې ستا په شعور او په فهم کې به نه راځي. پته به راته نه لګي څه شی دی، کوم ځای نه راغی، څه علاج یې دی، الله وخوري. یا به ځمکه وشلم په وردننه کم تاسو، زما د عذاب نه تاسو ځان په امن ګڼئ. تاسو وایئ چې خدای پاک عذاب نشي راوستی. تاسو وایئ چې زما وجود زما دی، د په دې کې خدای وس نه چلېږي. ځمکه به وشلم په وردننه به کم، یا د داسې طرف نه به د عذاب راولم چې ستاسو وهم و ګمان کې بني، ته به پرې پوهېږې نه، د هغه عذاب په چل به نه پوهېږي چې څنګه یې ختم کړم. او یأخذهم فی تقلبهم، اوړې راوړې به د دنیا کار به کې، اوده به روبدي نیسي. او یأخذهم علی تخوف، او یا که بیا د وروستو پړه کې یره م راله که نه، بیا دې م نه پرېږدي، بیا به دې م راونیسي. څه شوي پرده، څه شو هغه چې پردې پورې به ټوکې کولې، او ی پرده چې دی نو دا ظلم دی، ظلم د قرآن آیت پورې ټوکې کولې. نن ولې په پردو کې ناست دی؟ بازارونو کې خدای په هغه بازارونه بند کړل که نه؟ خدای پاک په هغه نن وایي په سپین کې چې بچا اسکاپ په سره و نو 400 یورو به جرمانه کو، 400 د هغوی روپۍ دا به جرمانه و چې اسکاپ ولې په سره 400 به جرمانه کو. نن چې بې اسکاپه ګرځي 400 به جرمانه کوي. هغې خلکو چې د مخ پردې پورې به ټوکې ملنډې کولې، نن هغوی ته خدای په زور ور واچوله، اچی که نه اچی. بازارونو کې به ګرځېدل، کور کې کینی که نه کینی، زما طاقت مقابله کولی شي، کینی که نه کینی، کور نه بار به نه راوځي، کور کې به هم یو بل نه لرې کینی. دا الله وښول نن پردې پورې ټوکې کولې، په زور یې به پرده وکړه، ازادي به یې کوله، په زور یې په کور کینول. اسکاپ پورې به خندا کول، او اسکاپ نه چې جرمانې در باندې لګي، او د قرآن شریف پورې به استهزا کوله. نو نن ستا په امریکا کې نن ستا د هغې په اجلاس کې د قرآن شریف تلاوت کېږي، او بانګونو پورې به ټوکې کولې، چغې به یې ورپسې والې. نن په یورپ کې هم لګیا دي خلک، او چغې وایي، او په جوماتونو کې په لوډ سپیکر بانګونه وایي، چې علاج یې دقه دی. ان بطش ربک لشدید. د خدای ګرفت چې راشي د هغې نه څوک نه بچ کېږي. خلکو به وي یاره دا عذابونه په دې غریبانانو راځي، په دې مالدارو نه راځي. نن ټول مالدار یې ونیول. نن چې په کومو ملکونو د عذاب راغلی دی، ټول د اقوام متحده ویټو پاور والا دي،
او چې کوم غریب ملکونه دي لکه افریقا کې پاغوی نشته هته خدای ساتلی غریبانو باندې نشته ته خدای ساتل او به غټو راوستل کنن چل ولا نه ورځي د خدای آیاتونو پورې ټوکی بنه کړ د الله د عذاب نه بزان دا نه غنو چې بس سکم کوم به ما خدای نشي نیولې افامنوا مکر الله فلا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون دا بنوي چې مړی سم نشته ما ته اسم څوک څه نشي عذاب نه به یره کې او کدا یره نه کې او ځان مکمل محفوظ ګڼي چې اسم نشته نو لوی تاوان کې به پریوځي تمارونو ان شاء الله ګمان دا کو چې خدای پاک دا شی دا وبا که خیری ختمه ان شاء الله خلک منځونو ته متوجه کړ خلک ځان ته الله متوجه کړ خلکو چغې والے خلکو توبه وسته خلکو استغفار وکړ خلکو الله نه معافي وغوښته او دا به کو ان شاء الله زمونږ به ایمان د ایمان چې کلم رب العالمین یو آفت او یو صدا راوړي نو موږ الله ته رجوع کوو الله ته جړا وکړو او چې کم احتیاطي تدابیر دي ما تاسو ته مخکې جمعه ویلو دا غینه مخکې جمعه ویلو دا احتیاطي تدابیر به مونږه خیال ساتو چې دا شی خور نشي په دې وجه مونږ د جمعې منځونه مختصر کړل او ما ویلو هغه جمعه مې ویلو بل مې ویلو وسم وي بخیر دی چې کم د بار میلمانه وي نو وی با زموږ ورونه دي مونږ خوشحالي ګو چې راځي خو خیر دی په خپل علاقو کې دی او جمعه مو تاسو شي نه ختم شي ودی او خپل احتیاط وکړو مونږ به مونږه په کم کو خان ان شاء الله اند جمعه بم پم کو ان شاء الله چې هغه پورې خدای ختم کړي دا خدای نه سوال کو چې الله پاک دا وبا ختم کړي دا مصیبت خدای پاک د مسلمانانو نه ختم کړي رب العالمین او الله تعالی د ټول چې کم پکې بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله یې روغ صحتونه ورکړي او چې کم پکې مړ دي خدای دې شهادت اجر نصیب وګرځولي کې خدای د ټول مسلمانانو حفاظت وکړي د ټول اسلامي ملکونو د الله د دې وبا د دې مصیبت نه حفاظت وکړي او خدای پاک زموږ د جمعاتونو رونق بیا بحال کړي الله زموږ د جمعو رونق بیا بحال کړي الله زموږ د درسونو زموږ د مدرسو رونق پروردگار بیا بحال کړي الله د قران او د حدیثو درسونه او دې زموږ د ورځې په خلق علماء تفسیر دورې کولې ټولې بندې شوې دي الله دا بیا بحال کړي الله حرمینو کې طواف بیا بحال کړي عمره او حجونه د رمضان پکې الله عمره او حجونه پکې الله بحال کړي او د رسول الله مبارک سلام ته څوک نشته چې ودرېږي بندي الله دغه بیا چالو کې پروردګاره موږ دې په ګناه نه ویلي یو په غلطۍ موږ معافي غواړو زموږ غلطي ګناهونه موږ ته معاف کړي الله دا سوال کوي د خدای د ګناه معافي وغواړي استغفار توبه او باسه رب العالمین ته الله موږ ته دا د ګناه وجه الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او خدای زموږ د الله ظلم نه کوي خدای زموږ غلطۍ شوي دي موږ ګناه کړی دا الله خپه شوی دی نو هغه الله خفقان دی الله دې مونږ ته معافي وکړي الله مونږ ته معافي وکړي او زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي برحمتک یا ارحم الراحمین